الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم درش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه د مو عزت منه قرآن پاک اتوشتم سپرا سورة الجمعة دغه سورات شي الله رب العزت یو خطاب کړی دا الله پاک حکم فرمایلی دا خو خاص کا سنتا چې د خطاب ته خاصوصي خطاب ویل شي نو الله رب العزت با خطاب شي دا خبره الله کړی دو چا خبره د المنظم متعلق تو چې کله د جمعې په ورځ باندې اذان وشي منځته پرا نو الله فرمای تو سے بیڑا وکي د الله ته ذکر طرف ته هر سوال او خوستل هر سپریج دی او تو سے د الله ذکر طرف ته بیڑا وکي یا الله فرمای چې دا خبره صدو د منځته په بیڑا کړل د الله ذکر طرف ته منډوال الله فرمای چې دا خبره توسته پر ډېر خیر خبره دو ډېر پیدا من خبره دو هولې کچره توسه په دامن دی پیږي نو د مو عزت منه په دغه آیات شي الله دا یو خطاب کړی دا چې کله یو اعلان کوین کوي اعلان وکړو هغه اعلان نه مراد مفسرین حضرات لیکلي دي چې نه اذان مراد ده چې کله تاسو المنزه طرف ته تاسو روغړي زکه چې دا اذان چې دا اربلل دي خی علی الصلاة خی علی الفلاح ارسال المنزه طرف ته سید کامیابی طرف ته الله لوی په بیان کیږي اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د شهادت گواہی په شکل لشي نو داغه اعلان نه مراد اغازان مراد ده بیا علماء دامره پر لیکلی دي چې اس خو اذان نه مراد شو بیا دې اذان نه کیم اذان مراد ده پدا شیخ دوا اذانین د جمعې پورې په منځ شي یو د خطبه نه تقریر نه مخش کیږي او یو د خطبه نه مخش کیږي آی دې نه کیم مراد ده یو علماء کرام دا کتب لیکلي دي چې دغه نه اول اذان مراد ده دا د کوي الله ویلي دي چې خرڅول او خوستل بیع دا پرېږ دی از دغه نه بزرگ شه کاروبار د کندورون حضرات چې کله دغه اذان اوروي په یغه باندې د کون بندول جماعت طرف ته منډوال بیړه کړل
نو د موی عزت منه دا به کو دا حکم دی الله طرف نه دی کنه کړو کیما خرڅول او خستل وکو آخر سوال او خستل خروم دی مشو خروم دیتا ویای چې چانا پیسې وي ونه پټيږي چا حق وی ونه وی وای نا دا غازی کای دا کیم س کاروبار تکي حلول کاروبار ورنه کې او کسای کا چیرې دی د الله د حکم مخالفت ته وکړو بیا ته د خپل پیسې د خپل دولت د خپل ګټل دا ته تخرم ګرځي اس په یو سره یو وی چې کاروبار کا د کون چلاوا نه سود کا نه ظلم جتای کا بیا متویل ګنا دا غدي کوي الله میشتا کسای مسلمون ویای دیتا اسلام رول ویای دیتا چې سړی خپل سر ټیکو چله سه حکم دیتا کو منای دلته الله میشته دا حکم کړی دا چې کله اذان وشي خرڅول او خوستل د هر څه پرېږدي او د جماعت طرف ته متوجه شي او منډه باندې لوټ شي د الله ذکر وکړي د مې د تمنه په دې شي اخله کې روغلي دي چاغه لیکل کو اخله کې روغلي دي چا په بل شي باندې مصروف وي ټول په داغه شي داخل دي نو د مې د تمنه الله په داخر په دایات شي عجیب خبره کړی دو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اجر تو سے دا وکای دا تو سے پر ډیر خیر دا کا په خیر باندې پیږي بل دې مې عزت منه جما کې مورزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې سید الایام دا په ټوله ورځې شي مشره ورځو دا او چاته ورځو د مې د تمنه میج مشر چاته ویای میج ایک استا مشر ویای یو خو د عمر په لحاظ سره نه دولت په لحاظ سره سړی په لحاظ سره پې په لحاظ سره میج چاته ویای ایغه چاته ویای چې مالک وي معتبر وي مول دولت وی سراوی میسوي ته چې پلان قائد پلان کی کوم مشر دا بیا آغا د نر خلق وند انسان آغا وی دانا چې غلو سین افشه دیوت وی یا په هیڅ بل څه کمال وی نه دا ویلی چې مشر زکه جو کو چې پیا و سراوی یا دولت و سراوی یا خاندانی وی خاندان دی وجنا د مې د تمنه لکه سرنګ په کوم شه دی هغه فضیلت وی او چات وی دا سه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې په جما شي او ورې دي په دا او ورې دي لوی فضیلت لوی مقام لوی مشری چې الله ور کړی دو عادي ورځ ته ور کړی دو دا غا جمعه ورځ ته ادا بیا ور کړی دو ان نه ورځ خو دای و ورځ دو آغا ورمستر ګر وخیږي آغا دی بیږي آغا میشتو چې کیمه 4000 کې آغا 4000 پوښي کیږي کمال صدا پوښي دا فضیلت برخه دی الله طرف نه دو اس لکه رمضان میاشتو په کول شي 12 میاشتې دي فضیلت دې ته ور کړی دا ادا او چاته دو ویلې چې په دا شی قران نازل شوی دا ویلې چې په دا میاش دا پټلې میاشت شي دا بهترینه میاشتو او چاته میاشتو عبادت میاشتو الله روزي کول میاشتو دا سه د معجزت منه په دورې د شلوی فضیلت الله ور کړی دا هغه سید الایام یوم الجمعه ټول ورځې شي عزت منه ورځ مشر ورځ حاکم ورځ هغه د جمعه ورځ دا ویلي دا زکه چې علما لیکلي دي چې دا شریکیږي کې مخنه شپږم په ورځ باندې غورمسترګې دی بدل د ټیم نوانسا تر دې جیمه په ورځ د غورمسترګې دی بدلې ټیم پره دا شپه ورځ 24 غنټه داغه د جیمه شپه جیمه ورځ دا پښه رغلل په دانه سره 20 غنټې دی
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مناویلی دی یو چې په دا یوه ګنټه کې شپږ سوه کسونه الله پاک بخشي مغفرت وتکو وجه بنا کې بخشي شپږ سوه کسونه په ګنټه کې چې صوبې ته وکړي اندازه مو موبایل باندې صوبې ته وکړو سکم 15,000 کسون الله هر جمع بخشي په ګنټه کې شپږ سوه او په څلور 20 غنټې کې سکم 15,000 14,000 10 لس پوسیا دا مرکزون الله پاک بخشش کو ازام چې ویلې بخشش کو ازا خو د الله مرضی دو چې الله خوښ وي الله پاک سیک جنت ته داخلوي سیک جهنم ته داخلوي الله مرضی دو په داسې مش ګوتې نشي ولای خو پیغمبر مشته ویلي دي بل د مې دتمنه د میز تبلیغ حضرات تبلیغون حضرات مرکز ته سي شب جمعه دا شب جمعه ویلې وته ویای شب یې جمعه شب یې شپتا جمعه وی جمعه تا شب جمعه یعنی جمعه شپه جمعه شپه هغه عبادت عادت ملو کیږي یا صحبت ملو کیږي فصلر 20 غنټه شاغه روشي نو د مې دتمنه دغه بخشل دا په 24 غنټه شه دا په دا جمعه شه پافتا شه ووري دي دا سه فضیلت الله بل ته نه د ور کړی لکه دغه ورته ته فضیلت ور کړی دا بل پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي الجمعه کنز الحسنات جمعه چې دو دا خزانه دو د نیکۍ دا جمعه شپه دا ورځ د 24 غنټه دا د نیکۍ خزانه دو خزانه سرنګي خزانه سرنګي وي د مویدت منی خزانه داسې وي چې په هغه شي سره او سپین وي په هغه شي نغد روپۍ وي په هغه شي دولت وي مش خو نه دی کتلی او په دا بینک شي ورده نو وتلی وي چې کیما هغه خزانه و چې ویکسي سرنګي دو مکمل المری دیس پن المری دا ډاکي نو د مو عزت منه د جماش پاور دا داسې دي لکه مکمل دا 24 غنټه د نه کینا ډاکي دي ان کینا چې تاسو یې پوښی کې مکمل خزانه دو نه کوي دي اس کچري وسړي داسې کړل چې وی چې ځ خزانه ګټه ای خزانه چې زون مړ کې نه ته ملاو کیږي خپل چې قیمتو ته در کوي حکومت ته در کوي واری پي جو تای نه در کوي خو ته یې چې زه ګټه د مو عزت منه کیمه اخرت ولا نه کوي اخرت ولا ری پي زګټه کا چې ست شي کړای شي کیم عبادت کړای شي مکمله خزانه ته ملاو کیږي چې سم دی وکړل قران شریف تلاوت وکړو یاسین سورته ویلو دا یاسین سورت یو ورته نه او یا ورا سود ته ولیکي دواره کته نه پل دی وکړل دواره کته نه پل نه دا تو سره کته او یا ورا دا تو وکړل چې دواره کته شي او په 70 شي په 200 ضرب ور کې 140 رکعات ته تصور ملاو شو سبحان الله دو ویل دا سبحان الله یو ورته نه دا تو او یا ورا ویل رجا دی ونی ولدا یو ورته نه دا تو او یا رجا ونی ولې چې په تاسو کړای شي صدقه دی وکړه دا یواري پي هغه ته پاو یاري پي مونږ بلوي هر یو عمل ته الله پاک بلوي دا فضیلت الله چاته ور کړی دا د جمعې ورته ور کړی دا او پیغمبر سم دا ویلي دي چې چا د جمعې شپه په ورځ باندې سورته کاف ویلو قیامت په ورځ باندې به روشنايي وي ته روشنايي نور به سراوي نور نو دا چا سره وي خدا سے نور به وی لکه د مزکه د اسمان په مابین شي روشنايي به وی لویا روشنايي او دا سہالات په میسو سره روان دي تیرې تیارې روان دي قیامت سخت وي روان دي چې دا نور نیوي دي سره په تیرې تیارې شي میش خالي وادي کې گزاره نشي کړای شمسی بلب خروشي جماعت شه بلب مرشي یو پی ایس ختم شي میږي نشي برداشت کوي چې تیارو دو وطن نیوینا شکا پاغه دنیو شي وا ورز 50,000 کولا برابر وي تو ته روشنايي در ختم شو الله په تو باندې تیار کړه سوي کې نو د مې دت منه سورته کاف ول
او دا جمعې په شپه باندې تو ته د الله رب عزت یو کاف سورت کاف یو ثواب نه تو ته د خدای ثواب ملاو شو بیا په هر ټکی باندې بیا اوداس وې لاس نه کوي په دوسه وې 25 دي په مندش وې په نوستي 50 دي په ویلوري وې سل دي شپه سل ش ضرب اسور کا او نه بدا بیا په دا ضرب دی ور کې بیا په او بیا به شي بیا ور کا خپل فضیلت نه کوي خپل ته ملوي او دا بنا کټه ګوشه ته ملوي تو سره به نور وي بل د مېدت منه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو عمل و شرعی دا ډیر عجیب عمل دا هغه عمل تشریعي پیغمبر اسلام خپل تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته یې چې د مترا عزت ته یو شای ونه شایا ډیر پیدامان شایدا تشایدا لاس قسمه ګونینا لا تمف کبي لاس قسمه هغه ګناه چې تو کړی دا صغیره وړي کوي آیته معاف کوي هغه ګناه چې کبیره ده آیته معاف کوي هغه ګناه چې ظاهر ده په جواته هغه معاف کوي هغه ګناه چې په پټه ده عادته هغه معاف کوي باطن هغه ګناهینا چې هغه مقصد کړی دی آیته معاف کوي هغه ګناهینا چې ایست کړی دی آیته معاف کوي واړی کی غاړ صغیرہ کبیرہ ظاهر باطن په پټه په جواته لاس قسمه وي توشال د مویدت من چاته وشل خزا عباس تا پیغمبر تر دا او میشتوس دا ګوناینا معاف کوي میشتوس خو ماشاءالله ډېر پوکي ګونا مې بالکل کله نه دا میز د مویدت من په هر حالات شي میش په خپل ژبه باندې دا سان الفاظ کله کله استعمال کی چې دین نه اسلام نه پوزي دا څه خبره میش په علما وي شو کی دا څه خبره میش په قران په حدیث دا څه خبره چې په منځه دا څه خبره په اذان په اپری میش وکی نخول وکی غا وکی د مویدت من میش نه په هر حالات شي ګناه کیږي چې قدم خو میش بس په ګناه باندې لګي ویلې چې میش پیغمبر نه لشکې وریای اول ځم یا بل ډېر ګناه نه کیږي شاه دا سم راجیبه وظیفه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویایي چې د مترا هغه ګناه چې تو کړی صغیرہ کبیرہ ظاهر باطن امید ته نه ګرانګور نه و میش غوند نه و پیغمبر ترو زبردست ایمانی و خو کسا به ته ویایي چې ویل نه تا ویشا کیم تشهیدی د چې وکا وی چې تصالات تسبیح وکا اصل ورا کتا ویج میشتو به توی ستر میزا هغه وکا اته اټول ګناینا کبیرہ صغیرہ ظاهر باطن په پټه په جواتا مخشه ورسته او چې کله دا خبره وته وشاله دې عباس آره ورز به کړو آره ورز este mici اندازه ولا غوي زمين چې مشکله د چې په د خپل شان وی کړای ویل چې میج وی تعالی نه میجا دنیا ته لایي او چې کله د پیغمبر د خبره دغه ته بیا میج بیا لشکې مشکل شیطان صدا ادنه مو وریاس وتی کنه دا مکا دی پیدا نشتا اغه کیما ظاهر کی وی ای پیدا وی اکی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وتوشل عرب رزق کړل خو بلکې کیم تم به کړل کې ته بیلی کړی دی وی چې د زوال نه بعد زوال څه شي ته وی زوال چې د غورمستر کا چې کله میانز اسمون ته ورسیږي دې نه بعد به چې دا ذکر آرا ورز بکل او پیغمبر داسې دي چې ورزونه کا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې ککړای شی ورزونه کا ورزونه نیوی په جماشه کا په جماشه نیوی په میاشه کا په میاشه نیوی په کول شه کا په کول شه نیوی په عمر شه خو چې ته یو ورته وکا او دې چې کړه دا پیغمبر دا شای وته وشالو دا وځکه وته وشالو چې دا ډېر ورنږدې وو ډېر په ګورونو وو نو دا شاید دا صلات تسبیح ته وشلو نو د مویدت من جیمه پورې باندې کایو سړی دا وکړو سټیم دی چې تو خالی مزیګان مون زنا بادا چې کې مکروه ده دنه نو ان ټیم کیږي سلوی رکعت تمیز صلات تسبیح جواد طریقه دو مختصره طریقه دو نو د مویدت من ته دا وکي او جیمه پورې دی وکړو سیمنا صوبې دا او یا ورا لکه تو صلات تسبیح کړای وي دا سیمنا ګټه دو او بل د مویدت من جیمه پورې باندې جماعت ته ارتاګ اول
یو صحابي ده په صحابه کرام شي شپږم نمبر ایمان وروړی دا ادینا پنځه کسونه مخ شوي شپږم نمبر داو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی چې کله به جماعت ته یوار شوګر به سراو جماعت ته رنه وته چرنه وته افسوس یو چې هاي افسوس مونږه وګټله زه پته شوم شوګر په فکر شو دا سوي ای وته بس خوش په دا یم چې سلوارم خو یم بیا شوګر پښتنه نه کو چې عبد الله ابن مسعود دا ته خو داس ټکی چې ته یا چې ته تونی دي استعمال کړي وی چې مونږ دي استعمال کړي خو مو پیغمبر نه ورېدلې دي چې سې د جمعې پورې باندې اول روشي قیامت پورې د یو میدان لګیږي میدان ته میدان مسجد ویایي ټول جناتون به میدان ترسي الله پاک دیدار به نصیب کوي چې کیم اول جماعت ته ورغلو اول نجده به د الله پاک څنګه نجده آغوي مش په دنیا کې چې افسر څنګه حکیم نږدې وي بیا رسولې سړی دا او چې افسر نه وریاوي بیا اپوتی وي وی چې الله په خلوی افسر دا الله خلوی شان دا د مزکه اسمنه وی چې کیم چې ور نږدې وي اول وی چې زه په دا خواشیا کاوان نه یا دویام نه یا دریام نه سلوارم خو نمبر خو ما یوړلو نو دی وجه نه عزت منه دیمه پرز مونږه ارتاک په چار د سړی وختي روشي او یو ایشه صوبه ته ولي کی بیا چې دویام غلط څه روشي بیا د غو صوبه ته ولي کی بیا د زوی میجه صوب بیا د چرګه او چې کله امام خطبه ودرجی پاتم شي سانه مته ملوي الله دې مشتمل توفیق نصیب کړي یا الله میګو معاف کړي حاضر مجمع شي یا الله چې څه قسم حاجت نه یا الله په شر دروسی پیرا کې مشکلات یا الله خدا په خوشي بند یا الله ختم کې یا الله مش په د علاقه شک شلای امن وروله امن یا الله قائم دې می الله وګرځوي مش د المنزینا رجز کوتینا خپل دلبر شي الله قبول مدیر کې یا الله مش په ټول عمل اخلاص پیدا کې مش د جماعت خدا پاکا او شلای کې او یا الله خدا پاک په دین په اسلام باندې عبادت کی یا الله ته مش په زړه شه خدا پاک ایمان او دین تقوا پرهیزګاری خدارول بالله رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए